بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، خدای دې وکړي چې همدې ادامه پورې د خپلې کورنۍ او خپلو دوستانو ټولو سره روغ جوړ او د وبا د ناروغۍ، د کرونا د ناروغۍ، د ګزنده څخه په امان واوسئ. نن د خپلو لیکچرونو په دوام کې د سوی تغذیې د لیکچر په دوام کې نن بل لیکچر چې هغه د سوی تغذیې تداوی یا منیجمنت دی، هغه باندې نن موږ تاسو چش کوو، موږ تاسو خبره کوو چې منیجمنت او malnutrition دشه یا درملنه د خوارځواکۍ درملنه. په تېرو دوه لیکچرونو کې موږ تاسې وکتله مخکې د هغه څخه چې مثلا سوی تغذیې څه شي ده، څنګه رامنځته کېږي، اسباب یې څه شي وو، تعریف وو، دا شیان مو ټوله د نړۍ په سطحه باندې مثلا څومره خلک ځینې ځورېږي، د افغانستان په سطحه باندې څومره ماشومان څومره دغه پاخته دي، او عموما دا موږ ویل چې دا هم د پرایمري هیلث کیر PHC او هم د BPHS چې دا د پرایمري هیلث کیر یا PHC یو سلیکټیو شکل دی او د افغانستان روغتیایي سیستم پر دې باندې ولاړ دی. د دواړو یو عمده برخه تغذیه تشکیلوي چې عموما په دې کې دوه عمده ډول خدمات چې یوې تداوی او وقایه ده او یوې اسسمنټ یا ارزونه ده چې دا ناروغان څنګه موږ پیدا کړو، څنګه د هغوی اسسمنټ وکړو، څنګه یې تشخیص کړو او بیا د هغوی څخه چې شي څنګه چې پاخته دي د هغوی څنګه تداوی وکړو، او چې نه دي پاخته ټولنې ته موږ مثلا کم مسیجونه کم پیغامونه ورکړو تر څو چې موږ وکولی شو چې د سوی تغذیې ماشومانو شمیر په ټولنه کې چې کړو راکم کړو. که ستاسو په یاد وي موږ تاسې مثلا تعریف یې وکړئ چې موږ ویل سوی تغذیې څه شي ده. عموما موږ ویل دا یو پاتالوژیک حالت دی، یو مرضي حالت دی چې عموما د غذایي موادو د مطلق یا نسبي کمښت او یا حتی زیاتوالي له کبله څخه منځته راځي. یعنې په دواړو صورتو کې چې راځي هغه ته موږ چې وایي خوارځواکي یا سوی تغذیې وایو. او په دې ځای کې زموږ تاسې په مملکت کې موږ ویل چې پیښې زیاتې پیښې چې دي هغه خصوصا په ماشومانو کې دي، او په ماشومانو کې د غذایي موادو د نسبي یا مطلق کمښت له کبله څخه چې شوي دي رامنځته شوي دي. عموما دا ناروغان وخت چې موږ تشخیص کړله نو ضرورت لرو چې باید د دوی څه شي وکړو، موږ ویل تداوي وکړو. تداوي دپاره عموما دا پر دوه عمده ګروپونو باندې څه کېږي ویشل کېږي چې تېره ورځ که ستاسو په یاد وي موږ ستاسو سره یو دغه شریک کوي چې مثلا موږ ویل د هلکانو دپاره بیل معیارات شته، دغه دپاره بیل شته، او په دې کې درې ډوله دغه یو زرغون دا معنا نارمل دی په سوی تغذیې نه دی اخته، یو مام دی ماډریټ اکیوټ مالنوټریشن متوسطه سوی تغذیې ده، او بل سام دی سیویر اکیوټ مالنوټریشن چې عموما موږ تاسې دا دواړه چیز ته ضرورت لري، درملنې ته یا تداوی ته ضرورت لري. په دې صورت کې که دا وي موږ څه کوو، که دا وي موږ څه کوو. عموما سام چې دی هغه سیویر دی. سیویر بیا دوې کټګورۍ لري، یو یې هغه دی چې په خپله په روغتیایي مرکز کې کیدای شي د غذایي موادو په واسطه باندې تداوي شي، او یو شمېر یې هغه دي چې هغه دغه ته ضرورت لري، حتما باید به روغتون ته واستول شي، په روغتون کې بستر شي تر هغو پورې چې د ده هغه حالت ښه والی مومي او دومره کېږي چې دی بیا بېرته ریفر شي و دغه ته و روغتیایي مرکز ته تر څو چې هغه غذایي مواد چې د ده دپاره تعین شوي دي هغه څخه څه شي وکړي، استفاده وکړي. نو په دې خاطر باندې موږ تاسې د دا دواړو دغه وایو چې مثلا که حاد سیویر اکیوټ مالنوټریشن یې موږ څه کوو، او که د دې دغه د روی څخه موږ وګورو چې دا په زرغونه کې دی ماشوم، په ژړ خط کې دی، او که په سره خط کې دی. په دې اساس باندې موږ خپل درملنې یا تداوی ته څه ورکوو، دوام ورکوو. عموما تاسې که موږ تاسې وګورو شدیده سوی تغذیې یا سیویر اکیوټ مالنوټریشن موږ ویل چې دا دواړه صورته کېدای شي هم په شفاخانه کې او هم په کلینیک کې چې شي تداوي شي. عموما دا درې عمده مرحلې په بر کې لري. د دې درملنه یا منیجمنت یې درې عمده مرحلې په بر کې لري. اوله مرحله یې چې د سټیبلایزیشن فیز ورته وایي.
سټابلایزیشن فیز دی د اوله مرحله ده یا موږ تاسې د باثبات سازي مرحله ده چې دی بیرته چش کوو د هغه فعلي حالت څخه دی چش کوو باسو دوهمه یې ریهابیلیټیشن فیز دی چې په دې ریهابیلیټیشن فیز کې هغه وزن چې ناروغ د لاسه څخه ورکړی دی هغه په دې مرحله کې بیرته باید چې شي اعاده شي او هغه دی باید ترلاسه کړي او درېیمه مرحله چې ده هغه فالو اپ یا تعقیب مرحله ده چې په دې کې ناروغ تعقیبیږي تر څو چې دی بیرته و دغه ته ولاړ نه شي و سوی تغذیې ته ولاړ نه شي په سوی تغذیې اخته نه شي نو دا د کلینیک لخوا څخه بیرته تعقیبیږي تر څو چې ماشوم پر نورمال حالت روان وي او بیرته چې ته ولاړ نه شي په سوی تغذیې ته ولاړ نه شي یا په سوی تغذیې باندې اخته نه شي اوله مهمه مرحله چې ده هغه سټیبلایزیشن فیز دی چې دا ډیره مهمه مرحله ده اکثرا د یوې څخه تر 2 اونیو پورې چشکې په بر کې نیسي دا مرحله کوشش باید وشي چې د 2 اونۍ اضافه نه شي په دې چې هغه څه چې موږ تاسې مواد چې ورکوو عموما په دا 2 اونۍ کې که په درسته توګه باندې ورکول شي ماشوم د دې مرحلې څخه چشکېږي وځي عموما په دې مرحله کې زیات چې خطرناک حالتونه دي یا ماشوم سره مخامخ کیږي هغه کېدای شي چې ماشوم په سوی تغذیې باندې اخته وي د سوی تغذیې سره دی ډیهایډریشن ولري دی انتان ولري یا کم انفیکشن ولري دی په هایپوګلایسیمیا اخته وي هایپوترمیا اخته وي چې دا بیا هغه حالتونه دي که چیرې دی په اخته وي ډېر زیاته مړینه چې ده د دغسې اختلاطاتو یا د دغه له کبله منځته راځي او بل مهم شی چې په دې مرحله کې اصلي هدف د دې مرحلې د تداوی یا د درملنې یا د منیجمنت دا دی چې موږ هغه حاد افات طبي افات چې موجود دي اکثرا حاد طبي افات لکه مخکې چې موږ ویل چې هغه موجود دي د هغو تداوی وکړو او بل مهم شی د دغه سوی تغذیې په واسطه باندې په بدن کې هغه میتابولیکي فعالیتونه ټوله چش کېږي هغه خرابېږي له منځه څخه ځي هغه بیرته باید موږ چشي کړلی سو اعاده کړی سو د دې کبله نو 3 عمده شیان دي چې هغه باید په دې وخت کې په پام کې ونیول شي اول مهم شی مایعات دي چې د ناروغانو ته د سټیبلایزیشن فیز کې چې ورکول کېږي باید په پام کې ونیول شي دویم مهم انتانات دي چې د انتاناتو درملنه په منظم ډول باندې په درسته توګه ترسره شي او دریم شی چې ډېر مهم دی هغه خواړه دي چې د ناروغانو ته ورکول شي تر څو چې دی یوه چش ته داخل شي و ریهابیلیټیشن فیز ته داخل شي یو شی چې د مایعاتو په دغه کې ډېر مهم دی هغه ډیهایډریشن دی موږ تاسې په تېرو درسونو کې مکمل ووایه چې ډیهایډریشن څه شی دی تعریف مو کوي موږ ویلی چې دا د بدن څخه د اوبو او مالګو ضایع کېدلو ته څه شی وایي ډیهایډریشن وایي په اسهالاتو کې موږ ووایه چې زیات ماشومان اسهالات کانګې شدیده تبه ولري یا مثلا که په لویانو کې اکثرا د جلوهنې له کبله څخه چش کېږي دا ډیهایډریشن رامنځته کېږي که ستاسو په یاد وي موږ د WHO معیار کلاسیفیکیشن پر اساس په 3 ډولو ووایه نو ډیهایډریشن مو ووایه سم ډیهایډریشن مو ووایه او سیویر ډیهایډریشن مو ووایه موږ ول په نو ډیهایډریشن هغه وخت موږ وایو چې په ناروغ کې د ډیهایډریشن دی اخته دی ولې نښې او نښانې تر اوسه پورې نه وي رامنځته شوي عموما په دوی کې تر 15% کم د بدن چې ضایع کېږي مایعات دوهم چې دی سم ډیهایډریشن دی چې په ناروغ کې د ډیهایډریشن نښې او نښانې موجودې دي او د مایعاتو ضایع چې عموما په دې ناروغانو کې ده د 15 څخه تر 9% پورې رامنځته کېږي او بل سیویر ډیهایډریشن دی عموما په سیویر ډیهایډریشن کې موږ تاسو ویلې چې هغه د فیصدي د دغه چې ده تر 10% یا تر 10% زیاته ده عموما ناروغ په دې حالت کې بېهوشه وي او اکثرا په شاک کې وي او د شاک علایم په پسې کې ضایع کېږي نو د دې کبله څخه ډېر مهم دی ډیهایډریشن په سوی تغذیې ماشومانو کې د ډیهایډریشن تثبیت هم ډېر مشکل دی په دې خاطر باندې چې اکثره نښې نښانې چې موږ په نارمل کوچنیانو کې مثلا چې په ډیهایډریشن اخته وي په هغوی کې وینو اکثره یې په هغه په سوی تغذیې اخته یا په خوارځواکۍ اخته ماشومانو کې نه لیدل کېږي نو ځکه باید په ډېر احتیاط باندې د دوی سره چې شي وشي د دوی سره عمل وشي
تر زیاتې اندازې باید کوشش وشي چې ریهایډریشن یا د مایعاتو دوباره ورکونه دا د خولې د لارې څخه د فمي لارې څخه د فمي یا د خولې د لارې څخه باید ترسره شي. زیات کوشش وشي که چیرې مثلا ماشوم نه څښلی کېدای شي د انجیټیوب د لارې یې ورکړو. دغه دوې زیاتې لارې دي. زیات کوشش وشي چې د وریدي مایعاتو څخه تر هغو پورې چې ماشوم شاک ته نه وي تللی یا بېهوشه نه وي او د خوړلو د څښلو توان یې ترلاسه نه وي ورکړی، تر هغه وخته د وریدي مایعاتو څخه باید څه شي ونه شي استفاده، ځکه چې دا ناروغان ډېر ژر په څه شي باندې اخته کېږي، په اوورلوډ کېږي، یعنې مایعات پر ډېرېږي. کله چې مایعات پر ډېر شوله اکثرا دوی په څه شي باندې اخته کېږي، د زړه په عدم کفایه باندې اخته کېږي چې د زړه عدم کفایه په خپله زمینه د چیز دپاره مساعدوي، د دغه دپاره د مړینې دپاره مساعدوي. نو له دې کبله موږ زیات کوشش کوو چې د فمي لارې یا د خولې د لارې که چیرې زیات ضرورت نو بیا به وریدي مایعات ورکوو په شدید ډیهایډریشن کې یا سویر کې. په هغه صورت کې نو باید ناروغ ډېر تر نږدې څارنې لاندې ونیول شي او هر ګړی هغه د هغه معذب نفر له خوا څخه چې هغه ریهایډریشن ترسره کوي مایعات ورکوي وکتل شي. که چیرې مثلا په ناروغ کې د تنفس تعداد زیات سو، تنفس یې تر نارمل حالت زیات سو، یا مثلا نبض سریع سو ډېر، په دې صورت کې باید چې دا دواړه د دغه د اوورلوډ علایم دي، یا مثلا مخ د سترګو شاوخوا کې پړسوب پیدا سو چې دا د دغه علایم دي د اوورلوډ، باید ژر تر ژره مایعات پر ښکته سي او یو تعداد نور درملونه دي چې بیا هغه ضرور دي هغه چیز کېږي ورکول کېږي. پر ریهایډریشن سربیره چې ډیهایډریشن موږ تداوي کوو، پر دې سربیره یو بل غټ مسله چې اکثرا ده هغه د انفیکشن یا د انتان ده. هغه څوک چې په سوی تغذیه اخته سي هغه ماشومان عموما هغه انتان دپاره ډېر پرون دي، یعنې د بدن دفاعي سیستم یې کمزوره دی. کله چې دی په دغه اخته سو اکثرا دوی په چیز باندې اخته کېږي، ډېر ژر ناروغان کېږي، ژر مریضان کېږي. کېدای سي مثلا دوی د سږو په انتاناتو اخته سي، سینه و بغل ولري، یا مثلا د بولي لارې انتانات ولري، یا حتی د وینې سپسیس رامنځته سي، یعنې ټوله وینه میکروبي سي، چې په دې صورت کې باید و ناروغ ته د انتان په صورت کې دا چې شونډی په سوی تغذیه اخته دی، موږ ول د بدن دفاعي سیستم یې ډېر ضعیفه دی. د انتاناتو یا عمده دغه چې د یو علامه هغه تبه ده. اکثرا په سوی تغذیه ناروغانو کې تبه چې شي نه وي، کمه وي یا نه وي، په دې خاطر باندې چې د دفاعي سیستم دغه قوي نه دی چې د انتان په مقابل کې وجنګېږي او چې رامنځته سي تبه. نو ځکه دا ډېره ضرور ده چې که چیرې دغسې انتان موجود و هغه په درسته توګه باندې چې سي تداوي سي، د هغه تداوي ترسره سي. عموما موږ تاسې ګورو چې که چیرې شدید انتان یا یو د اعراضو علایمو څخه موږ ول تبه ده، تبه اکثرا نه وي، ولې نور اعراضو علایمو ته باید زیات متوجه. که ماشوم د خوړلو څښل پرېښول، دا معنا چې دی په یو چیز باندې اخته دی، په انتان باندې اخته دی یا د هغې خواته روان دی، ډېر ناارامه یا ډېر ناروغه ښکاري. یا بل مهم شی دا دی کېدای شي د حرارت درجه موږ ویل چې په نورمال حالت کې لوړېږي، اکثرا په دوی کې ډېر ټیټېږي چې دی په څه شي په هایپوترمیا اخته کېږي، او یا حتی ناروغ په څه شي ماشوم په هایپوګلایسیمیا باندې اخته وي، چې دا ټول هغه حالات چې که په درسته توګه رسېدګي ورته ونه شي ډېر ژر د ماشوم د مړینې او د له منځه تلو سبب ګرځي. عموما د انتان د تداوي دپاره مهم شی چې دی هغه انټي بیوټیک دي. انټي بیوټیکونه ورکول کېږي او موږ تاسې که ستاسې په هغه تېرو درسو څخه په یاد وي، موږ تاسې ویلې چې په دواړو کې هم په پی ایچ سی د اجزاو څخه هم د بي پی ایچ ایس د اجزاو څخه یو عمده جزء پروویژن اف اسینشل ډرګز یا د اساسي درملو برابرول. د دې کبله موږ تاسې په هر کټګوري د دغه کې چې یو د روغتیایي خدماتو کې که په بي ایچ سی کې یو، که په ایچ پی کې یو، که په سی ایچ سی کې یو، که په ډي ایچ کې یو، په هر کې چې یو د هغوی لپاره د اساسي درملو جلا لیست ده چې په کومه کټګوري کې کوم اساسي درمل تاسې کولی شئ د انتاناتو لپاره چې کوي استعمال کوي د انتاناتو تداوي دپاره. او که چیرې هغه امکانات نه وه بیا موږ ویل چې یو عمده کړنلاره د پرایمري هیلث کیر چې وه هغه ریفرل سیستم و. تاسې کولی شئ د یوې
پسې دغه څخه فسیلیټي څخه و بلې ته چشکي ریفر کوي ناروغ تر څو چې هلته په درست توګه تداوي وشي عموما اسینشل ډراګز لیست لري په هر دغه کې بهترینه اسینشل ډراګز عموما خواص یې دا دي چې هغه دي چې هر ځای پیدا کیږي قیمت یې ارزانه وي او په د زیاتو ناروغیو درملنه په هغه باندې ترسره شي چې د دې جملې څخه ښه دغه چې د هغه کورسمکسازول دی عموما تاسو د هغه څخه استفاده کولی شئ پر هغه سربیره نظر په هغه فسیلیټي باندې کېدای شي امپیسلین موجود وي اموکساسیلین او یا جنټامایسین موجود وي چې تاسو د اسینشل ډراګ لیست ته ولاړ شئ تاسو دغه مکمله د کتلی شئ په هغه کې دوزونه هم شته چې مثلا څونه اندازه باید ورکول شي د څو ورځو دپاره ورکول شي عوارض جانبي چې شي دي د کمې لارې یو څه رقم دغه ته ورکړئ هغه ستاسو سره په کتاب کې هم شریک شوي دي په کتاب کې مکمله تداوي ستاسو سره شریکه شوې ده بل مهم شی چې زموږ زیات خطرناک دی پر انتان سربیره هغه هایپوګلایسیمیا ده اکثرا ناروغان ماشومان خصوصا سوی تغذیه اړوند ماشومان په هایپوګلایسیمیا اخته کیږي او د هایپوګلایسیمیا له کبله څخه دوی چې خپل ژوند د لاسه ورکوي خصوصا دوی زیات دوه حالت اکثرا رامنځته کیږي هایپوترمیا او هایپوګلایسیمیا اکثرا د شپې په اخره کې زیات د سوی تغذیه ناروغان د شپې په اخره کې یا د سهار وختي خواته دوی مري هغه په دې خاطر باندې چې مور اکثرا موسم ګرده ورځ د ماشوم سره ویښه ده کله چې ماستان سو شپه سوه تر یو شپې تر نیمایي پورې بیا وروسته مور ته خوب ورځي مور هم بیدېږي هغه دی چې د سهارو خواته دته خوراک هم نه ورکول سوی اکثره وخت هوا هم د سهارو خواته یخېږي په دې خاطر نو هم دی په هایپوګلایسیمیا او هم په دغه باندې په هایپوترمیا اخته کېږي او مړینه زیاته په سهار وختي کې د سوی تغذیه ماشومان مړینه زیاته ده چې دغه نقطې ته باید زیات مرتاسي شي متوجي د دې کبله څخه دا چې ماشوم په هایپوګلایسیمیا اخته و مرتاس کولی شو چې هغه ته هم د خولې د لارې هم د ورید د لارې هم د انجیټیوب د لارې ګلوکوز دغه ورکو مایعات ورکو یا په اصطلاح کېدای شي چې د خولې د لارې ګلوکوز محلول ورکو یا د ورید د لارې ګلوکوز سیروم ورته ورکو چې هغه تاسو ته خپل اندازه ټوله په کتاب کې ښودل شوی ده چې په دغه اندازه تاسو کولی شئ ورته څه شی کوي ورته جوړه کړئ او ورته ورکړئ مهم شی د هایپوګلایسیمیا د له منځه وړلو لپاره د مور شیدې دي مور باید ماشوم ته هر ژر خپل شیدې ورکړي او بل مهم شی دا دی چې پر هغه سربیره هغه ماشومان چې بیا د مور تر شیدو یعنې 6 میاشتې زیات وي هغه کولی شي چې شي هم وکړي خواړه هم وخوري بل مهمه خبره چې په دې حالاتو کې زیات د مرګ سبب هایپوترمیا ده چې عموما ماشومان دغه د سهارو خواته په هایپوترمیا اخته کېږي کېدای شي لڅ پاته شي نو د دې کبله څخه ماشوم باید ګرم وساتل شي ماشوم باید په کمپل یا په یو ټوټه یا په تلتک کې پیچلی وي او یا دا وي چې د مور په غېږ کې وي چې هغه ته کانګرو کیر وایي کانګرو کیر وایي چې یعنې تاسې به یو کانګرو یو حیوان دی چې هغه په خپل بدن کې یو کڅوړه رقم دغه لري ساختمان لري چې عموما خپل کوچنیان یې په هغه کې اچولي وي پاتې چې انتقالوي یو خوا او بلې خواته په هغه کڅوړه کې ورسره وي چې دې ته کانګرو کیر وایي په دې خاطر باندې نو مور هم باید خپل ماشوم په خپل ځان پورې په خپل غېږ پورې نیولې د ځان سره پرې باسي تر څو چې هغه د مور د بدن حرارت و ماشوم ته ور انتقال شي او ماشوم د هایپوترمیا څخه چې شي وساتل ځکه چې زیات هغه دغه ماشومان چې دوی په هایپوګلایسیمیا او په انتان اخته وي هغه عموما په هایپوترمیا اخته کېږي او د هایپوترمیا له کبله څخه د خپل ژوند د لاسه ورکوي او مري عموما په خوارځواکۍ اخته ماشومانو کې پر دې انتاناتو برسیره موږ تاسو ویل چې نوټریانتونو ډیفیشنسیانې هم رامنځته کېږي اکثرا ماشوم ویټامین ا کمبود لري فولیک اسید زنک پوټاشیم مګنیزیم اوسپنه چې د دې په کمښت هم چش کېږي اخته کېږي او دې ناروغانو ته باید دغه مواد هم ورته ورکول شي په دې خاطر باندې چې د دې میکرو نوټریانټ او ماکرو نوټریانټ د دواړو د ډیفیشنسي څخه چې شي وساتل شي تاسو په سلاید کې ویل شوي دي چې که چیرې یو څه تغذیه ماشوم وي هغه په ویټامین ا ډیفیشنسي اخته وي نظر په عمر باندې مثلا تر 6 میاشتې کم ماشوم ته موږ تاسې یو دوز 50,000 واحد ویټامین ا ورکوو د 6 تر 12 میاشتې پورې 100,000 واحد ورکوو یو دوز او تر یو کلنۍ زیات
ماشوم ته عموما موږ تاسې 2 لکه واحده ورکوو تر څو چې دی د ویټامین ای د کمبود څخه چیچکو وساتو. پر هغه سربیره فولیک اسید دی. فولیک اسید هم باید و ناروغ ته ورکول شي چې دا عموما 5 میلی ګرامه د ورځې ورکول کیږي. هم د شربت په شکل ستا هم د ګولۍ په شکل که چیرې ګولۍ وي هغه په اوبو کې ویلې کیږي ورکول کیږي. لږ تر لږه باید 1 میاشت ماشوم ته موږ تاسې چیچکو ورکړو. اول مهم شی چې د اوسپنې کمښت دی نوتریشنل انیمیا موږ تاسې ویل چې دا رامنځته کیږي. عموما دا هم د خوړو د کمبود په خاطر ده. نو په دې خاطر باندې که چیرې ډېر سیویر یا شدید شکل د انیمیا وي هغه ته باید څه شي وشي بلډ ټرانسفیوژن وشي. یا نقل دم چې ورته وایي وینه ورته ورکول شي په شدیدو حالاتو کې او په عادي حالاتو کې بیا کېدای شي چې د هغې د فیراسلفیټ د ټابلیټونو یا د دغه څخه چې شي وشي ټابلیټونو یا د شربتانو څخه استفاده وشي. ولې شدید حالات که چیرې شدیده کمخوني وي هغه حتما باید یو شي ته ضرورت لري و بلډ ټرانسفیوژن. که ستاسې په یاد وي موږ تاسې ویلې چې بلډ ډونیشن ډېر مهم دی په دې خاطر باندې چې په اکثره ناروغیو کې هم ماشومان هم لویان کېدای شي و چیز ته ضرورت پیدا کړي و بلډ ټرانسفیوژن ته او وینه ورته چیز شي ورته ورکول شي. بله مهمه خبره چې ده هغه په دې مرحله کې چې د باثبات سازۍ مرحله ده په هغه کې یو شی ډېر مهم دی که چیرې شدیده کمخوني موجوده نه وي یعنې شدیده نه وي په دې صورت کې تر هغو پورې چې د بدن پروټین موږ تاسې نه یې پوره کړي تر هغه وخته پورې موږ تاسې باید ناروغ ته د آیرن مستحضرات یا د اوسپنې مستحضرات چې هغه فیرس سلفیټ دی هغه ورنه کړو ځکه چې دغه اول باید د بدن پروټینونو پوره کړو چې عموما دغه آیونونه چې دي دا په بدن کې د پروټینو سره یو ځای کېږي او دغه په واسطه باندې انتقالیږي. په هغه صورت کې چې پروټین موجود نه وه نو په دې صورت کې دغه آیونونه آزاد پاتې کېږي او دا په خپله کولی شي چې د یو شمېر نورو ناروغیو لپاره زمینه مساعده کړي او هغه په خپله د ماشوم د مرګ یا د له منځه تلو چې شي وګرځېږي سبب وګرځېږي. پر دې سربیره یو چې دا نور انتانات هم شته چې مثلا کېدای شي د ماشوم خوله پخه سوې وي چې دا چون موږ ویل د بدن دفاعي سیستم را کمزوری سو بدن دفاعي سیستم ختم سو یا کم سو هغه اپورچونیستیک انتانات چې په بدن کې شته یا د پخوا څخه موجود دي مثلا په خوله کې فنګسي انتانات شته ولې هغه په نورمال حالات مرضي نه رامنځته کولی. په دغسې ماشومانو کې اکثرا د دوی خوله پخېږي د خولې پخېده یا اورل ترش ورته وایي دا رامنځته کېږي چې د دې لپاره بهترینه درملنه دا جنشنویلیت یا اشنا دوا ده چې په دې باندې د ورځې 2 یا 3 ځلې باید وواسو. بل مهم شی په دې ماشومانو کې خصوصا هغه چې په کواشرکور اخته دي په هغه کې د پوستکي اپات رامنځته کېږي چې د هغه لپاره هم جنشنویلیت او یو شمېر مشخص کریمونه شته هغه څخه باید چې شي وشي استفاده وشي. عموما مهم شی چې په مکتبونو کې هم ترسره کېږي یو نصیب پروګرام یې هم دغه کوي هغه ډیوارمینګ دی. یا د چینجیو ضد درمل چې دا اکثرا په مکتبونو کې هم ماشومان ته ورکول کېږي ولې هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي هغوی ته هم باید حتما د میبندازول تابلیټ ورکول شي چې عموما دا تر 2 کلنۍ پورې غټ ماشومان ته ورکول کېږي تر 2 کلنۍ کوچني ماشومان ته او یا هغه ښځې چې په امیدواره وي هغوی ته نه ورکول کېږي چې دا هم یو عمده پروتوکول دی دغه هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي عمر یې تر 2 کاله زیات وي هغوی ته باید حتما میبندازول یا د چینجي ضد درمل هم ورکول شي. بله مهمه خبره چې موږ تاسې سټیبلایزیشن فیز کې ګورو چې ناروغ دې ته ضرورت لري هغه خواړه دي. خواړه ډېر مهم دي ځکه چې د خوړو په ذریعه باندې موږ دغه فیز چې کولی شو تکمیلولی شو. عموما په شدیده خوارځواکي کې کله چې یو ماشوم اخته شو په هغه کې د بدن د میتابولیکي فعالیتونه یا خرابېږي یا ډېر ورو کېږي ډېر په کراره باندې په درسته توګه باندې نشي ترسره کېدلی نو ځکه د خوړو په ورکولو کې باید ډېر دغه وسي اکثرا مندې دغه نه لري تجربه نه لري پر یوه ځای باندې په زیات اندازه خواړه ماشوم ته ورکوي چې هغه بیرته د ماشوم د دې پر ځای چې ماشوم ته ګټه ورسوي
نور تاوانونه ورته چشکي ورته رسي. نو ځکه په دې دغه کې باید پروټینونه یا په اصطلاح ځانګړي خواړه ضرورت لرسته چې هغه ماشوم ته په خپل وخت باندې او په قراره ورکول شي تر څو چې هغه ماشوم وکولای شي دغه بدن پروسس کړي او جذب زمينه ورته چشي ورته مساعده شي. مرتاس په چیر درسونه په ټول کې هم ویل چې بهترین هغه ماشومان چې عمر یې تر 6 میاشتو کم دی د هغوی لپاره بهترین غذا د مور شي دي. تر مور شیدو اضافه هیڅ دی ودغه ته ضرورت نه لري او نور غذا ته ضرورت نه لري. باید زیات ورکول شي او ډېر هر 2 یا 3 ساعته بعد حتما ورته ورکول شي. کچيري هغه مندي چې مثلا هغوی د هر ستونزې په خاطر باندې چې وی چې دوی دغه ونه لري شي دي نو بیا کولای شي چې مثلا د مصنوعي شیدو څخه استفاده وکړي یا د غوا یا د وزې یا د مصنوعي شیدو څخه دوی چش کولای شي استفاده کولای شي او هغه ماشوم تور کولای شي. او پر شیدو برسېره مرول هغه ماشومان چې عمر د 6 میاشتې څخه زیات دي د 6 میاشتې غټ دي هغوی ته باید پر د مور پر شیدو برسېره باید مکمل خواړه ورکول شي. مکمل خواړه موږ چې شته وایو که ستاسو په یاد په تیرو درسونو کې هم موږ دا دغه کړله دې ته اشاره وکړله چې عموما خواړه مکمل خواړه هغه خوړو ته وایو چې هغه درې عمده ګروپونه ولري. یو د بدن جوړونکي او غټونکي. بل بدن ته انرژي یا طاقت ورکوونکي. بل دا ګروپ دی. او دریم ګروپ چې و هغه د بدن محافظه کوونکي. یعنی دا درې ګروپ خواړه دي چې عموما اول ګروپ کې چې شاملېږي پروټینونه شاملېږي. په دوام ګروپ کې عموما کاربوهایډریټ او شحمیات شاملېږي او په دا بل ګروپ کې بیا منرالونه او ویټامینونه چې دا هر یو بیا خپل ځان ته دغه لري منابع لري. په دغه سلاید کې تاسو ګورئ په کې تاسو سره شریک شوي دي چې مثلا د پروټینونو دي هغه هم حیواني منابع لري هم نباتي منابع لري. تاسو ګورئ مثلا غوښه ده او هګۍ ده او د ماهی دی او لوبیا ده او نخود ده دا ټول د پروټینونو دغه دي. مثلا دغه د کاربوهایډریټ ته تاسو ګورئ ډوډۍ ده او مثلا ورجې دي او بوره ده او لبلبو دا شان په نباتي دغه کې دي. او همدارنګه د شحمیاتو ده دواړه دي. موږ تاسو هغه بله ورځ هم وویل چې موږ کولی شو هم حیواني منځته دغه کو په لاس راوړو یا ولرو منبع هم نباتي ولرو. حیواني ښه دغه موږ تاسو ویل چې وازګه ده کوچ دي یا کوچي او بل د سپینه غوښه یا لم چې موږ تاسو ورته وایي دغه دی. او نباتي مثلا په بازار کې تاسو ګورئ چې د شړشم غوړي پیدا کېږي د پلوي غوړي پیدا کېږي د جواري غوړي پیدا کېږي مثلا د افتابګردان غوړي پیدا کېږي د اولیو دا پیدا کېږي. مختلف غوړي شته چې دا کېدای شي چې ولري نباتي منبع ولري. او بل بدن محافظه کوونکي دي هغه تاسو ته درکول شوي دي میوه‌جات او سبزیجات. دا عموما هغه دي چې منرالونه او ویټامینونه لري او زموږ بدن د ناروغۍ په مقابل کې چش کوي محافظه کوي. نو عموما دغه دې ته موږ څه وایو مکمل خواړه وایو. عموما د ماشومانو په خوړو کې باید دغه درې سره ګروپه چې شي موجود وي او دوی ته چې شي ورکول شي. بل مهم شی چې دی هغه میندې چې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي هغه باید کوشش وکړي چې اول هغه خواړه چې ضرورت دي خواړه ورکړي وروسته بیا شیدې ورکړي. که چیرې دی اول شیدې ورکړي بیا ماشوم په هغه مړېږي او هغه خواړه نه خوري. نو ځکه باید اول خواړه ورکړي وروسته دغه څخه بیا چې شي ورکړي شیدې ورکړي. او بل مهم شی چې دی هغه د شپې د خوا دي چې هم د شپې د خوا څخه هم باید ماشوم ته چې شي ورکول شي خواړه ورکول شي او هم مور خپلې شیدې ورکړي. ځکه چې موږ تاسو ویل چې اکثره وخت د شپې د خوا څخه مور استراحت ته ضرورت لري بېدېږي خوب ورځي. په دغه وخت کې ماشوم هم په هایپوګلایسیمیا هم په هایپوترمیا اخته کېږي او هغه دی چې خپل ژوند چش کوي د لاسه ورکوي. عموما ماشومان کوشش کوي چې د خولې د خوا څخه په کاچوغه او په پیاله کې باید خواړه ورکول شي. هېڅ وخت د چوشک څخه موږ ورته استفاده نه کوو. که چیرې
امکانات یې نه وه هېڅ نه سوای کولی بیا کېدای شي چې نرم خواړه د انجیټوب د لارې څخه چې شي ورکول سي و ماشوم ته ورکول سي دا د سټیبلایزیشن فیز مرحله وه چې په دې کې دغه درې عمده شیانو ته زیات اړتیا وه تداوی ته پر دې سربیره دوهمه مرحله چې موږ تاسو ویل هغه د بیا رغونې یا ریهابیلیټیشن فیز دی چې د دې عمده هدف د دې مرحلې د تداوی یا د درملنې یا د منیجمنټ عمده هدف د هغه پخوانیو میتابولیکي فعالیتونو اعاده کول دي چې موږ تاسو ویل چې په دغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته سوه په دوی کې مثلا دغه میتابولیکي فعالیتونه ډېر ورو سي یا خراب سي نو د هغوی د اعادې لپاره موږ په دې مرحله کې و یو شمېر دغه ته ضرورت لرو د ریهابیلیټیشن کې چې په هغه کې هم اولین شی بیا هم په دې کې ډېر رول چې لري هغه خواړه یا خوراک یې لري چې بیا هم هغه خبره ده هغه ماشومان چې عمر یې تر شپږو میاشتو کم وي یوازې باید چې شي واخلي د مور شیدې واخلي که چیرې کمه وي یا پوره اندازه یې نه وه بیا نو په څنګ کې یو تعداد ځانګړې شیدې دي چې هغه مثلا د اف 15 او یا اف 100 شیدو په نامه یادېږي د دې شیدو څخه مثلا چیش کېدلی شي استفاده کېدای شي چې هر یو یې خپله مرحله لري په خپله مرحله کې په مناسبه اندازه جوړیږي چې بیا تاسې د ټي اف سی په دغه کې وایاست تریپټیک فیډینګ سنټرونو کې عموما د دغه شیدو څخه چیش کېږي استفاده کېږي د دې څخه کار اخیستل کېږي د مور په شیدو برسېره کېدای شي ماشوم ته ځانګړې شیدې چې هغه پوره انرژي تولید کړي هغه هم چیش شي ورکول شي پر د مور په شیدو سربیره هغه ماشومان چې مخکې مو وویله چې هغه عمر یې تر شپږو میاشتو زیات و پر شیدو سربیره باید حتما ورته چې شي ورکول شي ورته خواړه ورکول شي او بل مهم شی دا دی چې دا د اعادې مرحله ده هغه مخکنی وزن چې ماشوم د لاسه ورکړی هغه باید په دې وخت کې دی بیرته هغه وزن ترلاسه کړي نو ځکه خواړه 3 یا 4 ځلې اضافه تر هغه نارمل حالت چې کېږي باید ماشوم ته ورکول شي یعنې پخوا 3 وخته خوړه اوس باید 15 یا 6 ځلې په ورځ کې ماشوم ته چې شي ورکول شي خواړه او بل مهم خبره چې په دې مرحله کې ډیره مهمه ده د ریهابیلیټیشن هغه واکسینونه دي هغه ماشومان چې واکسینونه یې نه وي پوره سوي حتما یې باید واکسین ورته ورکړي او واکسین یې باید چې شي تکمیل شي پر دې مرحلې برسېره نو بیا پسې چې شي د فالو اپ ته دا معنا چې ناروغ خپل هغه پخوانی حالت ته ولاړي نورمال حالت یې ترلاسه کړي هغه رخصت شو نو په دې صورت کې باید ناروغ چې شي فالو اپ په اول ورځو کې کله چې د کلینیک څخه رخصتېږي لږ تر لږه یوه اونۍ وروسته باید دستي راوغوښتل شي او هغه چې شي وکتل شي او وروسته تر هغه څخه نو بیا په میاشت کې یو ځل باید راوغوښتل شي هر ځل چې ناروغ راغوښتل کېږي د هغه وزن باید وکتل شي او د هغه موک باید وکتل شي او په ګروپ مونیټورینګ چارت چې موږ تاسو ویله په هغه کې د هغه وزن رسېږي د هغه موک رسېږي د هغه د ایج په اساس باندې بیا دلته موږ ته معلوموي چې دی مثلا په کم اوس نو په کم درجه کې دی یا لکه په دا بل دغه چارت کې چې موږ تاسې وکتله چې موږ ته ګورو چې مثلا دی په وزن دغه څومره تفاوت کړی دی د کمې درجې څخه دی او کمې درجې ته اوښتی دی د هغه په اساس باندې بیا د تداوی پلان ورته چیش کېږي ورته تنظیمېږي بل مهم شی چې دی دا د شدیدو پیښو تداوی وه د شدیدو پیښو سربیره موږ تاسې ویل چې متوسطې یا خفیفې پیښې هم موږ یا مام دی مډریټ اکیوټ مالنوټریشن تر اوسه موږ سویر کې وو اوس مډریټ اکیوټ که چیرې ناروغ د سویره څخه راواوښتی و مډریټ ته په مډریټ کې بیا هم باید ناروغ په دوامداره توګه باندې وکتل شي یا په اصطلاح وکتل شي چې مثلا په دې شوه که ناروغ نسناسته یا نور انتانات ولري لکه مخکې چې دلته ویله د هغو اول باید د هغوی چې شي وسي درملنه وسي پر انتاناتو برسېره بیا مهم شی په دې مرحله کې هم بیا په چې شي دي خواړه کې خواړه ډېر مهم دي ځکه چې موږ ویل چې باید ناروغ ته چې شي مکمل خواړه ورکول شي دغه 3 سره ګروپ چې موږ تاسې وایي دا باید په پام کې ولري او بل مهم شی دا دی چې خواړه باید صحیح تیار شي هر وخت چې مور ماشوم ته خواړه ورکوي په پاک لوښي په پاکه کاچوغه باندې ورکړي او مخکې در مخکې چې دا ماشوم ته خواړه تیاروي او ماشوم چې ورکوي خپل لاسونه په اوبو او صابون باندې باید چې کې پاک پریولي او هغه خواړه باید په پاک لوښي کې هم چې وي ساتل شوي موږ تاسې د دې ماشومانو لپاره 2 عمده مراکز لرو
چې و دې مراکزو ته موږ دوی په کلینیکونو کې ریفر کوو چې په هغه مراکزو کې دوی ته دغه خدمات چې اوس موږ تاسو ویل دغه ورته عرضه کېږي. یو SFC ده یا سپلیمنټري فیډینګ سنټرونه دي، یو TFC دي تراپوټیک فیډینګ سنټرونه. تراپوټیک فیډینګ سنټرونه عموما یوازې په روغتونونو کې وي چې هلته د ماشومانو په وارډ کې د متخصص ډاکټرانو تر نظر لاندې هلته شدید ناروغان چې په شدیده سوء تغذیه اخته وي او اوزایما ولري، 1+ یا 2+ یا 3+ اوزایما ولري، هغه عموما و بستر ته ضرورت لري، باید بستر سي او په TFC څخه هلته باید تداوي سي. ولې عموما دغه مام او SAM چې هغه و TFC ته ضرورت نه لري، هغه کېدای سي په ټولو کلینیکونو کې خصوصا CHC کې مراکز ته په هر CHC کې دوی کولی سي د مشخص غذا په ذریعه باندې دوی چې سي تداوي سي. څنګه موږ وایو چې مثلا SFC پروګرام ته د شاملېدو کړنلاره څنګه ده نه؟ عموما د وزن او قد تناسب یې کتل کېږي چې د وزن او قد تناسب د 70 تر 80% تر مابین و یا یې موک تر 110 ملي متره زیات او تر 120 کم و، هغه موږ عموما و چیش ته شاملوو و SFC پروګرام ته شاملوو. پر دغه سربیره باندې پر ماشومانو سربیره باندې اکثره میندې هم ضرور دي چې د SFC پروګرام څخه په اکثره وختو کې استفاده کولای شي. میندو ته هم باید ځکه چې اکثرا هغه میندې چې ماشومان په سوء تغذیه اخته وي دوی په خپل هغه مور هم په سوء تغذیه اخته وي چې هغه مو چې ضرورت لري و غذایي موادو ته. عموما تر 15 میاشتنۍ وروسته هغه امیدواره میندې چې موک یې تر 23 که چیرې د ښځې موک مو تر 23 سانتي متره کم و، هغه هم کېدای شي چې په SFC پروګرام کې شامل شي او غذا ورته ورکول شي. هغه امیدواره میندې چې په دریم ترایمستر کې وي یعنی ماشوم مو لري دریم ترایمستر وي هغه کېدای شي شامل شي. هغه چې تر 6 میاشتو کم عمره ماشوم په سوء تغذیه اخته وي هغوی کولی شي. هغه چې میندې چې شیدې ورکوي او بسله ټولې شیدې ورکوونکې میندې کولی شي چې د SFC پروګرام ته تر 6 میاشتو داخلي شي او د SFC د پروګرام څخه پر ماشوم سربیره دوی هم د چیز څخه استفاده وکړي، د غذایي موادو څخه استفاده وکړي. کله چې یو ماشوم د SFC پروګرام ته داخل سو هغه یو خپل ځان ته پروتوکول لري. دغه پروتوکول پر اساس باندې دته چې شروع کیږي منیجمنت یا درملنه شروع کیږي چې هم باید د درمل ورته ورکول شي او هم باید غذا یا خواړه ورکول شي. عموما ماشومان چې کله په دغه لومړي ملاقات کې چې کله دی و CHC ته راغی او CHC کې وکتل سو اولین کار چې هلته کېږي هغه راجسټریشن دی چې هغه مثلا راجسټر کېږي د سوء تغذیه په یونټ کې د CHC د سوء تغذیه په یونټ کې یا د SFC په پروګرام کې دی او هلته چې شي وزن او قد یې د چې کېږي تعینېږي. وزن یې باید تعین شي، قد یې باید تعین شي. د عمومي د پړسوب د نظره څخه چې موږ تاسې مثلا د تشخیص لپاره هغه 2 عمده کرایټریا وویلې، یو کلینیکل اسسمنټ ووایي یو انتروپومتریک. په کلینیکل کې مو ویل چې اوزایما ګورو، په انتروپومتریک کې د ماشوم قد، د ماشوم وزن، د ماشوم موک او د ماشوم عمر دا ټول باید چې سي تعین سي. او بل مهم شی چې دی هغه واکسینونه دي، د واکسینو تاریخچه باید واخیستل سي، کارډ یې وکتل سي چې دا ماشوم واکسین شوی دی که نه دی. دا باید حتما که چیرې نه و باید مخکې در مخکې واکسین ته واستول سي، اول یې واکسین وسي، وروسته بیا په د SFC یا د دغه یونټ کې باید تر درملنې لاندې چې سي ونیول سي. که چیرې کوم ناروغي ولري اول باید ډاکټر ته ورسي، هغه ناروغي دپاره مناسبه درملنه باید چې سي ورته ورکول سي. یعنې عموما په روتین ډول باندې هغه درمل چې هلته ستا شتون لري د مختلفو ناروغۍ لپاره هغه دغه ته چې کېږي ورته ماشوم ته ورکول کېږي. پر دې سربیره باندې بل مهم شی چې دی هغه غذا ده چې غذا باید چې سي، خواړه باید ورته ورکول سي چې وروسته یې موږ تاسې ګورو چې مثلا دې ناروغان ته کم غذایي مواد یا کم مواد فعلا دپاره چې کېږي ورکول کېږي. عموما درمل چې ورکوي هغه خپل ځان ته یو روټین پروګرام لري، یو لیست لري چې اول مثلا دې ماشومان ته باید چې ورکول سي ویټامین A ورکول سي. په دویم صورت کې عموما هغه دوز یې موږ تاسې مخکې سره ووایه. بل مهم شی چې دی هغه ډي وارمینګ دی چې هغه ماشومان چې 2 کاله زیات عمر یې هغوی ته باید میبندازول ورکړي
او بل مهم شی چې دی دا پر دې دغه سربیره باندې مثلا کېدای شي چې که چیرې ضرورت ورته ماشوم ته څه شي ورکړو 15 ملي ګرامه فولیک اسید ورکول کېږي د 2 هفتو لپاره. او بل مهم شی امیدوارو میندو ته عموما د 3 میاشتې څخه وروسته چې که چیرې دوی دغه ولري دوی ته هم باید یو تعداد دغه درملونه چې هغه ضرورت دي هغه ورته چې شي ورته ورکول کېږي. انټینیټل کیر په تعقیب باندې دوی ته دغه درمل هم چې کېږي ورته ورکول کېږي. بل مهم شی چې بل فیز چې دی په دې دغه کې هغه تعقیب دی د ماشوم چې اس اف سی پروګرام باید سره کم موږ ماشوم تعقیب کړو. عموما دا ناروغان په منظم ډول باید چې وزن او قد دواړه وکتل سي او دغه فیصدي د رویت څخه بیا موږ تصمیم نیسو چې د کومې مرحلې څخه او کومې مرحلې ته باید ناروغ چې واستول سي. دا ټول قد او وزن او کله چې تاسو د موږ ګوري دا ټول د راجستریشن الته کتاب موجود دی. په کتاب کې په منظم ډول باندې لیکل کیږي. یا مثلا که چیرې ناروغ ته د ګروث مانیټورینګ چارت وو په دې کې مکمل پر دا شا باندې د ناروغي ډول د درملنه چې شي ورته سوی ده په کم تاریخ راغلی وو دا ټول باید راجستر سي ترڅو چې مکمل هغه معلومات د ماشوم د موږ تاسو چې کو ولرو د ځان سره او دا دغه ولرو. اوس نو کله چې ماشوم په اس اف سی کې داخل شو دته دا ټول پروتوکول تطبیق شو دته غذا ورکړه وسوه څه وخت موږ وایو چې دا ناروغ جوړ دی او څه وخت چې موږ کوای شو چې کو د اس اف سی څخه رخصت کو او مورته وایو چې بس په کور کې دته خپل درملنه کوه او دغه خواړه چې مثلا په کور کې برابرې دغه د لپاره پوره دي بس دغه خپل نورمال کورني خواړه ورکوه. هغه مهم دا دی چې اول د قد او وزن فیصدي تر 15% په 2 پرله کتونو کې زیاته سي. یعنی کله چې ناروغ په اول هفته اول ځل راغی دغه وزن قد 15% پوره وو هغه د سټي موږ نه رخصتو غذایی مواد بیا ورکو د 2 هفتو لپاره د 2 هفتو لپاره د مور خپل دغه ورکوي هغه څه چې تاسو مشوره ورکوي هغه پر ځای کوي هغه خواړه چې ورکوي هغه ورکوي 15 ورځې بعد بیا راځي. کله چې 15 ورځې بعد بیا راغی نو بیا چې کېږي کتل کېږي کله چې دی وکتل شو که په دا دواړو یعنی تقریبا د 1 میاشتې په موده کې 2 ځله دی کتل کېږي او که په دواړو ځلو کې د هغه د قد او وزن فیصدي تر 15% زیاته وه یا موک مثلا تر 160 ملي متره یا تر 2 سانتي متره زیات شوی وو په دې صورت کې نو باید ناروغ چې سي رخصت سي هغه باید کوای شي په خپل کور کې خپل هغه عادي خواړه چې مور ورکوي هغه ورته ورکوي. عموما په اس اف سی په پروګرام کې اکثرا پخوا به یو تعداد غذایی رژیمونه و چې هغه به په خپل په کلینیک کې جوړېدله. اوس تاسو ګورئ چې مثلا دلته پر هغه باندې تاسو یو عکس وینئ چې دا تیار مواد تیار غذایی مواد دا راځي جوړ شوي دي هیڅ جوړېدو ته ضرورت نه لري بس په دغه پاکټ کې دغه پاکټ څخه راسن ماشوم ته چش کېږي ورکول کېږي او خوړل کېږي او په دې کې تاسو مکمل هغه انګریډینټ وینئ چې په دې کې کم دغه څونه اندازه کم مواد دي. په دغه بل جدول کې مثلا تاسو ګورئ چې هلته شمیر نوشته دی چې مثلا د کیلو په حساب باندې که یو ماشوم څونه وزن ولري څو دغه باید ورکول شي څو خلطې د دغه 2 هفتو لپاره باید ماشوم ته ورکول شي. په دا جدول کې مکمل تاسو ته هغه دی واضح شوی دی. دا د تداوی دغه وه دا دی وکړي چې هغه مهم ټکي ستاسو سره ما دلته شریک کړله ولې په څنګ کې تاسو ته مکمله په کتاب کې هغه مکمل ټول دغه لیکل شوي دي دوزونه و دا شان ټول درته لیکل شوي دي کېدای شي تاسو د کتاب څخه هم په دې اړوند باندې چې شي واخلئ ګټه واخلئ. ستاسو د توجه څخه زیاته مننه. د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسوو.